در سورة ہود 11واں سپارے اختتام میں سورة ہود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. الف لام را الف لام را کتاب دا کتاب دے احکمت مضبوط دی آیاته آیاتنا دے ثم فصلت بیا بیل بیل شوی دی تفصیل بیان شوی دی من لدن د طرفا حکیم حکیم ذات خبیر خبردار ذاتنا. وغا پاک واضح آیتونه دا دی چې الله تعبدو عبادت مکوي الا الله مگر د یو الله عبادت کوي. اننی ذا لکم ستاسو منه دی الله د طرفنا نذیر يرون کیما وبشیر او زیر درکون کیما. واندا چې استغفروا بخنو غواړی ربکم د خپل ربنا ثم توبوا بیا توبه وباسئ الیه دغې الله ته یمتعکم پیدا بدل درکي متان پیدا حسنا ښایسته اجلا اجل دا غټې مسمن مقرر پورې ویؤتی او وربکی کل ذی فضل هر فضل وات لفضله فضل خپل. وان تولوا او کپشا شوی نو فانی ذا اخاف یریږم علیکم ستاسو متعلق عذاب د عذاب یوم د غورد کبیر چې غلو ورځ ده. الی الله مرجعکم الله تو پسید استاسو وهو دا الله کل شیء پاتذ بان قدیر قدرت والے. الا خبردار انهم دی یسنونا تاوی صدورهم خپل سینې لیستخفو چې پټ شي منو د دې راوریدونه الا خلج ادری الله نه الا خبردار هینا کله چې یستغشونا دی بدن را چې ثيابهم جامې خپلې یعلم الله ته پته ما د هغه څه یسرونا چې دی پټي وما د هغه څه یعلنون چې ښکارې کوي. انه د الله علیم پوهه دی بذات الصدور د شنو پرادونو. وما من دابة او نشت سوک سرندا فی الارض پدمکا الا مگر علی الله فالله باندې دی رزقها رزق ورکول لاغی ویعلم دی الله ته پته ده مستقرها داغی د اوسېدو دی ومستودعها داغی د ایښودو دی کل دا ټول په کتاب پاغه کتاب مبین لیکلی ښکاره کړي. وهو دا الله الذي هغه ذات دی خلق چې پیدا کړي دي السماوات اسمانونه والارض او د ځمکه فی ستة ایام پشپږ ورځو کې وکانه وو عرشه عرش د الله علی الماء په اوبو باندې لیبلوکم د دې دپاره چې وازمي تاسو ایکم چې کوم یو په تاسو کې احسنو ښایسته دی عملا د عمل په لحاظ سره. ولئن او که چېرته قلته ته ووایې چې انکم تاسو به مبعوثون دوباره راپاڅولی کېږئ من بعد الموت وروسته د مرګ نه لیقولن نو دوی به درته ووایي الذین هغه خلک کفرو چې کافران دي ان هذا نه دا الا سحر مگر دا جادو دی مبین ښکاره. ولئن او که چېرته اخرنا موږ وروسته کړو عنهم د دین العذاب عذاب الى امة دا غټې معدودة مشمېره پورې لیقولن نو دوی به درته ووایي چې ما یحبثو څه شي بند کړی دی ولې نه رالیږې الا خبردار یوم په هغه ورځ باندې یأتیهم چې راشي دوی ته لیس نه به بیا مصروفا اوښتونکی عنهم د دینه وحاق او راګیر بکي بهم دی لرا ما هغه څه کانو چې دوی به به یستهزئون ملنډې کولې په هغې پسې. ولئن او که چېرته ازقنا موږ وسکو الانسان انسان ته منا د موږ د طرف نه رحمتا څه رحمت ثم او بیا نزعناها موږ لرې کړو هغه منه د ده نه انه بیا دی لیئوس ناامیدی کفور ناشکری. ولئن او که چېرته ازقناه موږ وسکو ده ته نعماء نعمتونه بعد ضرا وروسته د ضرر رسولونه مستو چې رسېدلی دی ته لیقولن نو دی به وایي ذهبا لاړ السیئات بدحالي عني د مانه انه دا به بیا لفرح خوشحالی فخور فخر به کوي الا الذین سوا دغې کسان نه صبرو چې صبر یې کړی وعملو کړي دي الصالحات نیک اعمال اولئک داسې قسم خلک چې دي لهم د دې دپاره به مغفرة بخنه واجر او ثوابونه کبیر لوی. فلعلک کیدی شي تارکون چې ته پرېږدې بعد ما هغه یوها چې وحي کېږي لیکه تا ته
وضائق او تنګون کې بیت به په دې باندې صدرک سینستا ان یقولو چې دی داسې وایي چې لولا انزل ولې نازل نکړی شو علیه په دې پیغمبر کنزون خزانې او جاء یا ولې رانله معهود د سره ملکون ملائک د باډي ګارډ په طور انما پیغمبر دی بلګیای انما بشک انت ته نذیر يرونکې پډاګا والله والله تعالی کل شین پارث باندې وکیل کار ساز ام یقولون ولوای دی افتراه چې ګندا دی پیغمبر ځان جوړ کړي قلتو تو فاتورا ولې بیت عشر سور لسترتنا مثله دې بشان مفتریات اند ځان جوړ کړي شوی ودعو رب من ثوک چې استطاعتم تاسو وسی من دون الله د الله په ان کنتم کتاسو صادقین رښتینی فإن پس کچرتا لم یستجیبو دی جواب درنه کولکم تاسو لا نو فعلمو په دې پوه شئ انما چې بېشک هغه انزل چې نازل کړی شوي دي بعلم الله د الله په علم سره و الله اله او نشته څوک معبود الا هو مگر دغه یو الله دی فهل انتم نو آیا تاسو مسلمون اوس مسلمانان یې کنه من کم سړی چې یرید غواړي الحیات الدنیا ژوند د دنیا وزینتها او ښایست د دنیا نوفي موږ پوره ورکوو الیه ما هغې ته اعمالو عملونه د هغې فیها په دې دنیا کې وهم دی به په دې دنیا کې فیها په دې کې لا یبخسون کم به نه کړی شي اولئک الذین دغه کسان دي لیس چې نه بی لهم د هغې دپاره من الاخرت په آخرت کې الا النار مگر ور وحبط او ضایع به شي ما هغه څه صنعوا چې دوی کړي فیها په دې دنیا کې وباطل او ضایع به شي ما هغه څه کانو چې دوی به یعملون کول افمن آیا پس هغه څوک کانه چې یا لا بینة په یو واضح موقف من ربه د طرفه د ربنا ویتلوه او راځي وروسته په ده پسې شاهد یو ګواه منه د الله طرفنا ومن قبله او د دې نه مخکې کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام هم اماما امام ورحمتا او رحمت اولئک داسې قسم خلک یؤمنون به ایمان راوړي په دې باندې ومن کم سړی چې یکفر انکار وکړي به په دې سره من الاحزاب د ډلونه فالنار نور موعده هغه ځای د ټکانې د دې دی فلا تکو مکېږه ته فی میریة په شک کې منه د دې نه انه دا الحق واقعي دی من ربک ستا د رب د طرف نه ولكن اکثر الناس اکثریت د خلکو لا یؤمنون ایمان نه راوړي ومن اظلم څوک بغټ ظالم ممن د هغې چا نه افترا چې جوړ کړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ اولئک داسې قسم خلک یوردونه پیش به کړی شي الله ربهم خپل رب مخې ته ویقولو او بوی الاشهاد و ګواهان چې هؤلاء الذین دغه کسان دي کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلي په خپل رب باندې لا خبردار لعنت الله لعنت د الله تعالی دی علی الظالمین په ظالمانو الذين هغه کسان یصدون چې بندي خلق لران سبیل الله د الله د لارې نه ويبغونها لټوي په دې کې وجن کوګواله او هم دی بل آخرت په آخرت هم دی کافرون کافران دي اولئک داسې قسم خلق لم یکونو ندي موجودین حاجت کوونکي فی الله لرف الارض بدمکا وما كان نشته لهم دی د پاره من دون الله د الله په ځای من اولیاء سو کار سدان یضاعف دچن بکړی شي لهم دی د پاره العذاب او عذاب ما كانوا نبي دي يستطيعون چې وسلري السمد اوریدو وما كانوا او نو دي يبصرون چې سینی اولئک الذين دا کسان دي خسروا چې تا ونی کړی دین په څو خپل دارونه وذل ورک بشن د دین ما سکانو چې دی وي ترند دانه جوړول لا جرم خامخ انهم دي په الاخرت په اخرت کې هم الاخسرون هم دي وتاوانيان ان الذين بشکا کسان امنوا چې ایمان راوړ او عملو کړی د صالحات نیک اعمال واخبتوا اواجدي اختیار کړی اله ربهم خپل رب ته اولئک داسې قسم خلق اصحاب الجنت جنتیان دي هم دی په دې کې خالدونی مثل الفریقین مثال د دواړو ډلو کل اعما په شانتي دړون ول اسم او کونډه الول بصیر او په شانتي چې د اعما په مقابله کې بصیر دا او سم په مقابله کې سمی هل یستویان آیا برابر دي دا دواړه مثلا د مثال په لحاظ سره نو نه دي برابر افلا تذکرون وسم نصیحت نه قبلوي